په دې هفته کې د پاکستان کرکټ بورډ او د پاکستان کرکټ ټیم کې ډېرې غټې تبدیلیاں کېدو ولدي. تاسو له دې معلومه وي په عاقب جاوید باندې الریډي ډېر غټ تنقید کیږي. کوچ مایک هیسن نه هم څه کھلاډیان او پاکستان کرکټ فینس ناراضه دي د پرشي کھلاډیانو په شمولیت باندې. اوس پاکستان کرکټ بورډ فیصله کړې ده چې غټ چینجز به د پاکستان کرکټ بورډ په منیجمنت کې په کوچنګ سټاف کې او ورسره د کھلاډیانو په سلیکشن کې هم کیږي. دې هفته کې به غټ چینجز دا کتلو ته ملاویږي چې یونس خان ته کېدای شي د هیډ کوچ ریسپانسبلټي ورکړلی شي او ورسره یونس خان به د پاکستان سلیکشن کمیټۍ حصہ هم جوړیږي. دې نه علاوه یونس خان ته به د ډایرکټر عہده ملاویږي. د پاکستان کرکټ بورډ د ډایرکټر عہده چې کومه ده ابا محمد حفیظ ته ملاویږي او ورسره به محمد حفیظ د سلیکشن کمیټۍ حصہ هم جوړیږي. ورسره سلمان علي اغا له به د ټیسټ کپتانی ملاویږي. ټیسټ کپتانی شان مسعود نه اخلي او سلمان علي اغا ته ورکوي. نو دا غټ چینجز چې کوم دي دا به راتلونکي په دې هفته کې کتلو ته ملاویږي. کېدای شي د جمعې پر ورځ یا د هفتې پر ورځ د دې باقاعده افیشلی اعلان هم وشي. اوس دا خبر چې کوم دی دا سورس چې کوم دی جیو نیوز دا خبر ریپورټ کړی دی چې محمد حفیظ او یونس خان ته غټ عہدې د پاکستان کرکټ بورډ ورکول ولدي او پاکستان کرکټ بورډ چې دا کم عہدې یونس خان او محمد حفیظ ته ورکوي نو د عہدو نه علاوه دی به د سلیکشن کمیټۍ حصہ هم جوړیږي. د پاکستان د ټیم سلیکشن کمیټۍ مشر دا وخت عاقب جاوید دی او چې کله هم یو ټیم تیاریږي نو کې صرف سلیکشن کمیټۍ نه بلکې اشترا هغه کې د کپتان رضامندي د کپتان مشوره پکې هم شامل وي. او دا وخت د پاکستان چې کومه سلیکشن کمیټۍ دی کې عاقب جاوید اسد شفیق ته سرفراز احمد دی او د پاکستان د ټیم کپتان هم وي. او بل که سرفراز احمد یا اسد شفیق تاسو ګورئ نو دا داسې کھلاډیان دي چې دی بیخي مطلب څه انوالومنټ زما په خیال لري نه چې څومره هم ټیم تیاریږي نو هغه عاقب جاوید مایک هیسن اور کپتان تیاری. عاقب جاوید چې سوی هغه مایک هیسن هم کوي او کپتان هم کوي. اور دا وخت عاقب جاوید شدید د تنقید ښکار ځکه دی چې عاقب جاوید پرشي کھلاډیان په ټیم کې شامل کړي دي او داسې کھلاډیان چې ډیزروینګ کھلاډیان دي هغوی سره مسلسل زیاتې هم کړی دی. په پاسټ کې بابر اعظم د ټیم نه ډراپ کړو کې هم د مایک هیسن د کوچ مایک هیسن او د عاقب جاوید یو ډېر غټ لاس و. دې نه علاوه اوس رضوان چې کوم دی د ټیم نه لرې کړلی شوی دی نو کې هم د عاقب جاوید او د مایک هیسن چې کوم دی اهم لاس دی. دې نه علاوه د هغه عاقب جاوید چې د همیشه فارنر کوچز چې کوم دي هغه د تخدولی دي. فارنر کوچز لکه دې نه مخکې ګیری کرسټن نو هغه خپله دا بیان جاری کړی دی چې د عاقب جاوید په وجه باندې ما پاکستان کرکټ بورډ سره د خپله عہده پرېښه خپل جاب مې ورسره پرېښو. ګیری کرسټن نه علاوه جیسن ګیلسپي د پاکستان بالنګ کوچ و چې هغه هم د دې عاقب جاوید په وجه باندې پاکستان کرکټ بورډ سره کار پرېښی دی. نو عاقب جاوید خپله هم داسې مطلب څه دغه ونه کو داسې خاص سلیکشن ونه کو یا داسې خاص پرفارمنس ایز ا کوچ یا ایز ا سلیکټر داسې څه خاص امپریسیو سلیکشن ونه کو بلکې په هغه باندې تنقید هم دا کیږي چې د پرچې کھلاډیان ټیم کې شامل کړي دي. نو په دې ویډیو کې د اپډیټس د حوالې سره اوس تاسو سره ده یونس خان او حفیظ به صحیح فیصلې وکړي که نه. حفیظ د مخکې هم د پاکستان کرکټ بورډ د طرفې ریسپانسبلټي میلاو شوې وه خو حفیظ نه هم خلک خفه و. خو اوس ګورو چې یونس خان پکې هم انوالومنټ شوی دی نو آیا دا دواړه ښه سلیکشن کمیټۍ حصہ ثابتېدی شي که نه دا به راتلونکي وخت کې پته لګي. ستاسو دې حوالې سره څه رایه ده کمنټ لازمي وکړئ.